أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 15 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم پدې آیات کې تخویف اخروی ذکر کیږي چې کم خلق یو خکار د دنیا د پاره کوي چې په دنیا کې ورته د هغه بدل ملو شي او د په دنیا کې خیر ملو شي د الله د رضا د پاره نه کوي نو دې ته په دنیا کې د هغه بدل دا ملاوي عمده وجدا چې کافران روز پر روز باندې په ترکه روان دي مسلمانان روز پر روز باندې دي کمزوري کی نو یو خدا چې مسلمانانو خپل کار پرېخي دي خپل لارې پرېخي دي خو دویم وجه دا ده چې کافر په دنیا کې د کو نیکی او کی د خیر ښېګړې کار او کی نو دا الله تعالی په دنیا کې د دغه بدل ورکي لکه د ډیرو احادیث مبارکونه معلومیږي چې د کافرانو نیک اعمال الله تعالی ضایع کوي نه د کافرانو نیک اعمال الله تعالی ضایع کوي نه بلکې بدل ورل ورکي خو آخرت کې نه دنیا کې ورل بدل ورکي دې دې ته څومره د خیر ښېګړې کارونه کوي سړکې پوخ کو کوی او کنستو دغه رنګ چې غریبانو سره امداد وکړو نو الله تعالی ورل دغه بدل په دنیا کې خلاصي آخرت ته الله تعالی نه پریدي عمل ولا ضایع کوي نه ځکه د نیک کار کړی دی مثال یو کافر دی یو غریب سره خیر ښېګړه وکړله یو تږي باندې اوبه وڅښولې یو هسپتال یې جوړ کړی دی یو مریض علاج یې پرې وکړو د یو غریبو نو دا خو د الله تعالی انسانان دي د الله تعالی بندگان دي نو الله تعالی ورله بدل ورکوي خو دنیا کې ورله ورکوي الله تعالی آخرت ته د کافر بدل نه پرېږدي ځکه دوه فرشتې یو د اسمان نه را روانه او ځمکې ته راتله دویمه فرشته د ځمکې نه روانه او اسمان طرف ته تلله د اسمان په دې منځ کې د دواړو د یو بل سره ملاقات وکړو نو د اسمان نه چې کومه فرشته راتله نو د ځمکې دا فرشته دې تپوس کې چېرته ځي نو دا ورته وایي ځمه ځمکې ته په ځمکه کې یو یهودي دی او د هغه د مرګ وخت رانږدې دی او په دغه ټیم کې د مړي د زړه شوی دی نو په کوم ځای کې چې دا یهودي دی نو د په دې علاقه کې نږدې چېرته مړي نشته دی نو زم هغه له مړي وړمه چې دا ارمان په زړه باندې پاتې نشي نو دا د کده نه چې کومه فرشته را روانه ده نو د دې نه د بر اسمان نه چې کومه فرشته راځي ځمکې ته یو فرشته د ځمکې نه ځي نو د اسمان د فرشتې خو ورته ده وځي ځمکې ته دې دپاره ځم چې یو یهودي مړ کېږي او د هغه په زړه باندې غټ ارمان دی د مړي د خوراک یعنې مړي ته اړه شوی دی نو د هغه په علاقه کې مړي نشته نو زما الله تعالی را لېږلې م چې ورشه او دله مړي د بل ځای نه راوړه دله ورک اوس د ځمکې دا فرشته د دې نه چې کوم دی تپوس کړي د ځمکې د فرشتې نه ویده چېرته تللی وي د ځمکې دا فرشته ودرېږي دا کومه چې اسمان ته روانې ده وي زه خو ته نه یم د الله تعالی یو نیک بنده او یو سیکنډ چې کوم دی د الله تعالی نافرماني نه ده کړې نو وي د هغه د زیتون تیلو ته چې کوم دی زړه شوی د زیتون تیلو ته زړه شوی او د هغه هم د مرګ وخت رانږدې و نو الله تعالی راولېږلم د هغه کره په کور کې په دري کې د زیتون تیل پراته و الله تعالی حکم وکړو دا تیل ولا واړوه وی هغه تیل ولا ما واړولو او هغه نیک بنده د الله تعالی هغه ولی د تیلو په ارمان باندې دنیا نه لړ یعنې دا ارمان ځان سره آخرت ته وړو او د تیلو هغه ارمان ولا الله تعالی پوره نه دې فرشتو د الله تعالی نه تپوس وکړو چې الله موږ پوهېږو نه په دې باندې خو دا څه ماجرا ده دا څه کیسه ده افغانستان نیک بنده د یو سیکنډ ستا نافرماني نه ده کړې او د هغه د زیتون تیلو ته زړه کېږي او د زیتون تیل ورته کور کې پراته دي نو فرشته دې مقرر کړه چې دا ولا واړي نو هغه یې واړولو
دلته يهودي دي ستا دشمن دی، ستا د پیغمبر دشمن دی، ستا د قرآن دشمن دی، ستا د نیکو بندگانو دشمن دی، او دغه په زړه باندې د کب ارمان دی د مئی د خوراکو، نو هغه دپاره د فرشته راولېږله او هغه مئی راوړو هغه وخوړو. الله تعالی ورته وفرمیل چې دا کم یهودي چې دی د چې څومره نیکۍ کړي دي په دنیا کې، د خلکو سره د خیر ښېګړې کارونه کړي دي، نو د هغه ټولو بدلې مې ورله دنیا کې ورکړي دي، خو د یوه بدله را باندې پاتې وه، نو د په دې ټیم کې مئی ته زړه شوی ومه چې دا بدل دا ارمان وله پوره کړم نو بدل به خلاص شي، آخرت کې به د په ما باندې څه پاتې نه شي. او دا کوم نیک بنده چې دی نو د چېرته ګناه نه دا کړې، د ګناه نه ځان ساتلی دی، خو د دپاره په جنت کې اعلی درجې ما مقرر کړي دي، خو یو درجه په جنت کې پاتې وه، هغې ته دې نشو رسېدی، نو ما فرشته ولېږله چې د زیتون دا تیلو د زړه شوي دی دا وله واړوه، نو چې هغې وله واړول دغې زما د نیک بنده پې صبر وکړو نو د جنت د ټولو نه هغه اعلی درجې ته مې ورسه. نو بعضې وخت کې کوئی انسان باندې تکلیف راځي نو دا د نیولو دپاره نه بلکې دا د د درجې اوچتولو دپاره. ډېر بندګان داسې دي چې دوی له الله په جنت کې یو لویه درجه مقرر کړي، خو داسې اوښي په دې په نیکو اعمالو باندې هغه درجې ته نشي رسېدی، نو الله په ده باندې مصیبت راولي، په هغه مصیبت دې صبر وکړي الله هغه درجې ته ورسي. نو دلته الله فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا، من کان هغه څوک چې وي یرید الحیات الدنیا چې اراده لري د ژوند د دنیا، وزینتها او د دې دنیا د دې زینت، یعنی اعمال ټول د دې دنیا دپاره کوي، آخرت دپاره یې نه کوي، الله دپاره یې نه کوي. نو کو کافر خو هغه په آخرت کې څه شته دی نه، خو بالفرض یو مسلمان دی هغه یو کار د ریا دپاره کوي، نو هغه ته هم د دغې نیک بدله نیک عمل بدله آخرت کې نه میلاویږي. چا سره خیر ښېګړه وکړله نو د دې بدله ته هم آخرت کې نه میلاویږي، که په دې نیت باندې کړي چې صرف دا بنده خوشحاله شي. من کان یرید الحیات الدنیا، هغه څوک چې وي یرید الحیات الدنیا چې اراده لري د ژوند د دنیا، وزینتها او د دې د ښایست اراده لري، نوفي نو الله تعالی وی مونږ به پوره بدله ورکو الیهم دوی ته اعمالهم د دوی د اعمالو، فیها په دې کې یعنې په دې دنیا کې، وهم فیها او دوی به په دې کې لا یبخسون د دې حق تلفی به نه کېږي، د دې نه به کمی نشي کولی، دې نه به کمی نشي کولی چې کوم بد کار یې کړلی په دنیا کې د هغې بدل به ورته الله تعالی ورکوي، چې کومو خلکو او هغه یوازې د پیسو په شکل کې نه دي، صحت په شکل کې هم دي، د ده یو ارمان پوره کولو په شکل کې هم دي، د بچو په شکل کې هم دي، خو هغه بدل به ول الله تعالی خلاصي. اولئک الذین د هغه کسان دي لیس لهم چې نشته د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې الا النار سوا د اور نه. دا مخکنی آیات دا د مسلمانانو په حق کې دی او د کافرانو په حق کې دی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دا آیات د مسلمانانو په حق کې دی او د کافرانو. نو بعضې مفسرین وی دا د کافرانو په حق کې دی، بعضې وی د مسلمانانو په حق کې دی، او بعضې وی د دواړو په حق کې دی. کو مسلمان دی او کو کافر دی، خو دې د دنیا دپاره عمل کوي، نیک عمل دی او دې په ریا باندې کوي، د دنیا دپاره کوي، د دنیا د حاصلولو دپاره کوي، نو دې په آخرت کې هېڅ حصه نشته. اولئک الذین د هغه کسان دي لیس لهم چې نشته دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې الا النار سوا د اور، صرف اور په آخرت کې شته دی، نور د دې بدله او د دې چې کوم ثواب دی هغه ورته نه میلاویږي. وحبط او برباد بشي ما هغه څه صنعو چې دی کړي دي فیها په دې دنیا کې، وباطل او بې پیدي دي باطل دي ما هغه څه کانو یعملون چې دوی په دنیا کې کول، دنیا کې چې څه کول دا ټول باطل دي. افمن کانا آیا هغه څوک کانه چې وي علی بینة په دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرفنا، افمن کانا آیا هغه څوک علی بینة چې په واضح دلیل باندې وي من ربه د خپل رب د طرفنا، واضح دلیل نه مراد څه دی؟ قرآن مجید دی، په قرآن باندې وي، په صراط مستقیم باندې وي. ویتلوه او د ده سره وي شاهد یو ګواه منه د دې نه، نو د بینه نه مراد قرآن دی،
او د شاهدون نه مراد پیغمبر دی گواه دیو بخبر امتیانو باندې گواهی کی او یا د شاهدون نه کرامن کاتبین فرشتي دي دا به گواهانی په ورځ د قیامت په دې انسان باندې چې کم عمل کړی دی وړو کې کړی دی لوی کړی دی په دې ټولو باندې به دا فرشتي گواهانی او د شاهدون نه د دې انسان د اندامونو مراد کېدلی شي چې په ورځ د قیامت چې د په کم اندام باندې ګناه کړی دی هر اندام په باندې گواهی کی سوا د جبه نه چې دا به دروغ وي الله تعالی به ورله په جبه باندې مخر ولګي او ټول اندامونه به گواهی شروع کی چې دا ګناه د انسان په ما باندې کړی د شاهدون نه مراد د بدن اندامونه هم دي شاهدون او گواه به وي منه ددنه ومن قبله او د دینه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام چې تورات دی اماما دا پیشوا ورحمتا او رحمت د قرآن نه مخکې تورات د الله تعالی چې کوم دی طرف نه راغلی کتابو او باغې باندې به چې کوم دی خلکو عمل کو د خلکو دپاره امام او رحمت د خلکو دپاره اولئکه د هغه کسان دي اولئکه هغه کسان یؤمنون به چې ایمان راوړي به په دې قرآن باندې ومن او هغه څوک یکفرو چې کفر وکړي به په دې قرآن باندې من الاحزاب د ډلو نه نو فالنار موعده نور موعده د دې د وعدې ځای دی یعنی د دې د وعدې ځای ور دی الله سره د ور وعده کړې ده نو فلا تکو نو پس ته مه کېږه فی مریة په شک منه د دې قرآن نه نبی علیه السلام د الله تعالی وایي ته په دې قرآن نه په شک کې مه کېږه نو خطاب نبی علیه السلام ته د مراد د ټول امت دی چې تاسو د دې قرآن نه په شک کې کېږئ مه د الله تعالی حق کتاب دی انه الحق بشک دا قرآن حق دی من ربک ستا د رب طرفنا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي ومن اظلم وسوق زیات ظالم دی ممن د هغه چا نه افترا چې دروغ چې تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ اولئک دا خلک یعرضون پیش کولی بشي دوی علی ربهم بخبل رب باندې ويقول الاشهاد او ویبا گواهان ويقول الاشهاد ویبا گواهانو مراد فرشتیم دی کرامن کاتبین او انبیاء علیهم السلام دی ها ويقول الاشهاد دخل اندامون دی ویبا گواهان هؤلاء الذين دا ها کسان دي کذبو چې دي دروغ تړلي علی ربهم خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله لعنت د الله تعالی علی الظالمین بظالمانو باندې ومن اظلم سوق زیات ظالم دی نه زیات ظالم سوق نشته دی ممن د هغه جن افترا علی الله چې دروغ تړي الله تعالی باندې نو کو سوق قران ته وشي دا قران د الله تعالی کتاب نه دی نو دا لوی ظالم دی د الله تعالی باندې دروغ تړل او کو څوک بل یو کتاب را واخلي او هغه وشي دا د الله تعالی کتاب دی نو دوم په الله دروغ تل دم لوی ظالم دی کو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي چې دا د الله پیغمبر نه دی او دا لوی ظالم دی د الله دروغ تړل او کو څوک د نبی علیه السلام نه پس نبوت داوو کوي یا د نبی علیه السلام نه ورستو بل نوی پیغمبر مني نو دا لوی ظالم دی د الله تعالی باندې دروغ تړل دغه یو کس الله تعالی پیغمبر نه دی جوړ کړی دی د الله تعالی طرف راغلی پیغمبر دی او دی په الله باندې دروغ وته الذين هاغسان يسدون چې دوی منګي عن سبيل الله خلق د لارې د الله نه ويبغونها او دوی لټي په د الله په لار کې د الله په دین کې عوجن کوګوالي خلق له شکوک او شبهات ور اچي په دین کې قسم سيزونه او تمه ور اچي او په دین کې په قرآن باندې ورله شک پیدا کوي نو دا خلک چې دی خلک د الله تعالی د لارې نه منګي او د الله په دین کې د خلکو لپاره کوګوالي لټي وهم بالآخرة دوی په آخرت کې هم کافرون وهم بالآخرة او دوی د آخرت نه هم کافرون دوی انکار کوونکي دي منکر دي د آخرت نه اولئک دا خلک لم یکونو ندی دوی معجزین فی الارض معجزین عاجز کونکي الله تعالی لرا فی الارض پسمکه کې وما کان لهم او نشته دوی لپاره من دون الله سوا د الله نه من اولیاء سوک مددگار یضاعف لهم العذاب دوچند بشید دی لپاره عذاب ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا نو دوی یستطيعون
چې طاقت لرل دوی السمع د حق خبرې د اوریدو، السمع د اوریدو، یعنی دی د حق خبرې د اوریدو طاقت نه لرو. وما كانوا يبصرون او نو دوی چې دوی حق لیدلې. نو د صم بکم عمي هم دغه وانه ده چې د دې غوږونه شته دي خو د حق پې نه اوري، ژبه شته ده خو حق پې نه وي، سترګې شته دي نظر پې لګي خو حق پې نه ویني. اولئک الذین د هغه کسان دي خسرو چې دوی په تاوان کې واچو انفسهم ځانونه خپل، وضل او ورک شو عنهم د دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دوی دروغ جوړول. نو قسم قسم دروغ به جوړول، هغه په ورځ د قیامت اوس روک دي، هغه دروغ نشي جوړولی په الله باندې. لا جرم انهم هیڅ شک نشته دی، لا جرم هیڅ شک نشته دی انهم بشک دوی فی الاخر د آخرت کې هم الاخسرون نقصان موندونکي دي. دا خلق په دې کې شک نشته دی، دا خلق به خامخا نقصان مومي. ان الذين ها کسان آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عمل کړل واخبتوا دوی عاجزي وکړه الی ربهم خپل رب ته، اولئک اصحاب الجنه هم داخله خاوندان د جنت دي، هم فيها خالدون همیشه د پاره په جنت کې. مثل الفریقین مثال د دوه ډلو کالاعمى پشان د ړون والاصم او پشان د کون والبصیر او پشان د بینا والسمیع او پشان د اوریدونکي. هل یستویان مثلا آیا دا دواړه په مثال کې برابر دي؟ هرگز برابر نه دي. نو کالاعمى مراد دا مسلمان دی، ها مؤمن دی. کالاعمى مراد کافر دی، والاصم مراد کافر دی. نو دا کافر ړون هم دی، دی کون هم دی. ړون دا دی چې دی حق خبره نه او کون دا دی چې دی حق خبره نه اوري، قرآن پې نه اوري. والبصیر نه مراد لیدونکی دی، انسانان مسلمانان دا لیدونکی دي. او سمیع اوریدونکی، نو مسلمانان اوریدونکی دي. نو هل یستویان مثلا آیا دا دواړه برابر کېدلی شي؟ یو سړی ړون دی او کون دی او بل سړی روغ دی او بینا دی، په سترګو هم بینا دی او خبرې هم اوري. نو څنګه چې دا نشي برابر کېدی، دغه شان مسلمان او کافر برابر نشي کېدلی. افلا تذکرون آیا تاسو سوچ او بچار نه کوئ؟ افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نه کوئ، فکر نه کوئ؟ من کان یرید الحیات الدنیا، من کان هاسوک چې یرید الحیات الدنیا چې اراده لري د ژوند د دنیا، وزینتها او د دې دنیا د ښایست اراده لري، یعنی کم عمل چې کی صرف د دنیا د باره کې د آخرت سره هیڅ کار نشته دی. نوفی نو الله تعالی وي مونږ به پورا ورګو، نوفی مونږ به پورا ورګو الیهم دوی ته اعمالهم د دوی د اعمالو بدلې فیها په دې دنیا کې، وهم فیها لا یبخسون او د دوی حق تلفی به نشي کولی، د دې نه بس نشي کمیدلی. اولئک الذین دا هغه کسان دي لیس لهم چې نه به وي د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې الا النار سوا د ورنا، وحبط او برباد بشي ما ها عملونه صنعو چې دی کړي دي فیها په دنیا کې، وباطل او بې پیدي دي باطل دي ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کول. افمن کان علی بینة افمن کان آیا پس هغه څوک علی بینة چې په واضح دلیل باندې وي، په قرآن باندې وي، په صراط مستقیم باندې وي، من ربه د خپل رب د طرف نه، ویتلوه او د سره وي شاهد یو ګواه منه د دینا، ومن قبله او د دینا مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام چې تورات دی، اماما دا پیشواو، ورحمتا او دا تورات رحمتو، اولئک یؤمنون به دا هغه کسان دي چې ایمان راوړي به په دې قرآن باندې، ومن او هغه څوک یکفرو چې کفر وکړي به په دې قرآن باندې من الاحزاب د ډلو نه، فالنار موعده نو ور د دې د وعدې ځای دی، فلا تکو فی مریة فلا تکو پستمکیگا فی مریة په شک کې منه د دې قرآن نه، انه الحق بشک دا قرآن حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې. ومن اظلمو او څوک زیات ظالم دی، څوک زیات ظالم دی مطلب د دې نه لوی ظالم شته دی نه. ومن اظلمو او څوک زیات ظالم دی ممن د هغه چا نه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ،
اولئک دا خلق یعرضون پیش کولی شي علی ربهم بخبل رب باندې ويقول الاشهاد او وی بگواهان هؤلاء الذين دا ها کسان دي کذبوا چې دوی دروغ غنلی وو چې دوی دروغ ویلی وو علی ربهم بخبل رب باندې الا خبردار لعنت الله لعنت الله تعالی علی الظالمین بظالمانو باندې دي الذين هاغسان يسدون جدوي منغي خلق عن سبيل الله دلال اللهنا ويبغونها او دوي لټي بدل لارګي بلار د الله تعالی کې عوجن کوګواله بګي لټي قسم اعتراضات گئی او د فار دي چې د خلق گمراه کی وهم بالآخرة هم کافرون او دوی به د آخرتنا وهم بالآخرة او دوی د آخرت نه هم کافرون انکار کوونکي دي اولئک دا خلق لم یکونو نو دوی معجزین چې عاجز کړي وي الله تعالی فی الارض بزمکه کې وما كان لهم او نو د دوی د بار من دون الله سوا د الله تعالی نه من اولیاء اسوک مددگار یضاعف دوچند بگی لهم العذاب یضاعف دوچند بشی لهم العذاب د دوی د بار عذاب ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا نو دوی يستطيعون چې دوی طاقت لري السمع د حق خبرې د اوریدو وما كانوا او نو دوی يبصرون د حق کار د لیدلو اولئک الذين د هاګسان دي خسروا چې دوی تاوان کې واچول انفسهم ځانونه خپل وضل او رکش عنهم د دوی نه ما هاسو کانو یفترون چې دوی دروغ تړل لا جرم هیڅ شک نشته دی انهم چې بېشکه دوی فی الاخرة په آخرت کې هم الاخسرون نقصان مندونکي دي ان الذين بېشکه هاګسان آمنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عمل کړی دي واخبتوا او عاجزي کړی ده الی ربهم خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه هم داخل خاوندان د جنت هم فيها خالدون دوی به همیشه د پاره په جنت کې وي مثل الفریقین مثال د دې دوه ډلو کالاعمى والبصیر پشان د ړون او د کونډې کالاعمى والأصم كالأعمى والأسوم پشان د ړون او د ګون والبصير والسميع او پشان د بینا او د اوریدونکي هل يستويان آیا دا دواړه برابر دي مثلا په مثال کې افلا تذكرون آیا تاسو سوچ نه کوئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين